رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وای کوم مسلمان چې د جمعې په ورځ په ما باندې صرف یو پیر درود وای صرف ایک مرتبه نو الله رب العزت په د باندې د عافیت یو دروازه کولاو کی. اوس عافیت څه شی دی واوري؟ عافیت کې سلور غټي خبره راځي. کله چې الله رب العزت په موږ تاسو د عافیت یو دروازه کولاوي نو بیا الله رب العزت زمونږ حفاظت کوي د سلور قسمه خطرناکو سيزونو. یو دا چې الله رب العزت با ستا حفاظت کوي د هر قسمه خطرناکي جانلیوا بیماری چې ورته وي چې هغه کې د انسان مرګ واقع کیږي، لکه کینسر شو، هارت اٹیک شو، داسې قسمه غټي بیماریانه د دینه به الله رب العزت حفاظت کوي. کله چې ته د جمعې په ورځ یو کرو درود په اخلاص سره وې نو الله رب العزت په پتا باندې د عافیت دروازه کولاو کی، او د عافیت دروازه چې کولاو شو نو بیا د سلور قسمه انعامات. اولنې هغه انعام چې د خطرناکو بیماریانو نه الله محفوظ ساتي، دویم د تنهایی د ګناه نه الله محفوظ کی. الله رب العزت زمونږ استاد حفاظت وکي د تنهایی د ګناه چې د ډېر خطرناک ده. حدیثو کې په دې باندې ډېر غټ وعیدات راغلي دي. کله چې انسان یوازې شي د خلکو په مخ کې خو قاری صاحب دی، مفتی صاحب دی، شیخ صاحب دی، امیر صاحب دی، دا هر څه کنه، خو چې کله انسان یوازې شي بیا د ایمان پته لګي چې د معامله د الله رب العزت سره څنګه ده. نو د تنهایی د ګناه نه به الله حفاظت کوي. او دریم په عافیت کې چې کومه غټه خبره راځي هغه دا ده چې د دنیا د ظالمانو نه به الله محفوظ وساتي. دنیا کې قسم خلک ظالمان، جابران، فاسقان، د دینه به الله محفوظ وساتي، د ظالمانو د ظلم نه به الله محفوظ کی. او سلورم بغیر مهنت بدرته الله رب العزت بهترین رزق درکړي. پر رزق پسې بد نه ذلیل کوي، منډه تړي بور پسې نه وي. نو دا اوس عافیت ته یو ځل درود ویلو د عافیت یو دروازه کولاو شو، سل ځل دی ویل سل دروازې کولاو شي، زر ځل دی ویلو زر دروازې کولاو شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د خوند خبره چې وای د جمعې په شپه د جمعې په ورځ څوک په ما باندې درود وای نو دا درود د پرشتو ډیوټي دا لګیدل چې براه راست د ما په سر راسي. اوس مثال تا دلته کې د پیښور نه درود ویلو، په پیښور کې د پلانی زینت ویلو نو پرشته لاړ شي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم سا پلانی امتی د پلانی زوی د پلانی ملک د پلانی خار د پلانی ضلع نه تر محله پورې ساغه ټول بیان التکیو شي چې د پتا باندې درود ویلو. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمای چې زه په خپل قبر اطهر کې د هغه نوم اخلم او دعا ورته کوم او د قیامت په ورځ شفاعت کوم. نو مسلمانانو ورونو درود چې مونږ تاسو نه وایو نو وسکو په درود باندې الله رب العزت هغه انعامات ورکي چې هغه زمونږ تاسو په تصور کې نشته. څه مشکل وستا په اخلاص سره درود پر رسول الله صلی الله علیه وسلم وایا ته ګوره چې څه مشکل الله رب العزت حل کوي. او کنه ته شروع وکړه په اخلاص سره درود، بیا خاص کر د جمعې په شپه او د جمعې په ورځ باندې د دې زیات اهتمام کوي. اکثر خلک وي شوقي مینه محبت او د هر مسلمانی چې ماته د رسول الله صلی الله علیه وسلم دیدار نصیب شي. زاغي ته منور یو وظیفه مکوي، د ګنا نه ځان وساتئ او 15 وخت مونږ برابر کوي، د درود پاک اهتمام کوي، نور اسم مکوي. په دې باندې الحمدلله زمونږ تجربه ده، زمونږ د اکابرینو تجربه ده، زمونږ د استادانو، زمونږ د ملګرو تجربه ده. په دې باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دیدار غواړي په کثرت سره درود پاک د ګناه نه ځان ساتل او 15 وخت مونږ کول، او بیا خاص کر د جمعې په شپه باندې دغه یو درود ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. درود ابراهیمی او ورسره سل کرته یاد دینم زیات چې په داسې حالت کې چې ته دا درود وې او په تا خوب راشي. نو ان شاء الله العظیم په یو هفته نه په بل هفته کني نو په درې مسلورم هفته به ضرور به ضرور د رسول الله صلی الله علیه وسلم دیدار نصیب کیږي. تاسو خو کوي کنه مونږ تاسو بس شوق کو د اړ خبرې چې ردا وشي هغه وشي خدایي د پاره چې کوم عمل له سکول په کار دی مونږ غنه کو مونږ کې مرز زاده. د نن تاسو درود پاک شروع کړئ. د درود پاک ډېر زیات فضایل زه به تاسو کم بیانوم.